ابراهیم بن ادهم یو بزرگ تیر سوی د ښه پخوا تقریبا د 300 په سنه کې د کلات راغم له مخه کتابونه قصه کوي ابراهیم بن ادهم یو وخت وږی خو به عمري و خو خلک انسان کله داسې وي چې یو څه مطالبه یې زړه ته راشي زړه چې دا مطالبه راله چې 1 روپۍ مې وای هغه د پلاني ډوډۍ به مې ځینې اخیستې وای کراب به مې خوړلې وای دا یو ارزو په زړه کې ور پیدا شو د دغه ارزو سره سم یو سړی راغی ابراهیم بن ادهم ته ودرېدی کچر ور سره د کچي شي د پراغه باندې روپۍ بار دي 40,000 درهم دي کڅو دي خو د اصلي ډېرې روپۍ سړی ورته ودرېدی د چې وویل چې زه ستا د پلار غلام یم دغه کچر ستا د پلار دی دغه روپۍ ستا د پلار دی دا ستا د پلار میراث ته دا تسلیم کړه نو ابراهیم بن ادهم ته له الله حیا راله چې یا الله ما خو یوه ډوډۍ درڅه غوښتې دا دونه روپۍ ما کله غوښتې سړي ته ویل چې که ته رښتیا وایې نو زما له خوا ته ازاد یې او دا ټولې روپۍ و دا کچر تا ته هبه دي زه تا نه کوم بیا یې له ځان سره دا عزم وکړي چې یا الله چې هر څونه وږی سم بیا تا ته شکایت تل وږی نه کوم بزرګان خلک داسې یو ما و تا یو ما و تا خو نو هغه رقم یو ابراهیم بن ادهم ته حقیقت ښکاره شوی و کنې ابراهیم بن ادهم د بلخ د باچا زوی باچې یې پرېښوه د باچې لباس یې چاته تسلیم کړي ولاړی ملک حقیقت ورته ښکاره شو چاته چې حقیقت ښکاره شي حقیقت دا ده چې روپۍ هیڅ شی نه دي ابراهیم بن ادهم ته حقیقت ښکاره شوی یو د کچاري بار روپۍ یې بېرته رد کړي ولځی نه کړ موږ چې پر لار لسی پیدا کړو څه پرېمي څونه چورتونه ورته چې اوس اعلان وکړي که نه وکړي که اعلان وکړي یو بوایزما ده تر هغه چې خوله پر پټه کړي دا ښه ده